چې کله مدین طرف ته لاړو نو هلته کې د یو ونې لاندې کېناستو او خلک راځي او بیزي اوبه کوي، خپل خپل څاروي اوبه کوي، بوکر او بازي خلک څاروي اوبه کوي. ویې کتل یو دوه جینکۍ ولاړې دي. نو د موسی علیه السلام د تپوس وکړو، وي تاسو څه کوئ؟ وي مونږ څاروي اوبه کړو، ګډې بیزې اوبه کړو. وی اوبه کوې که نه؟ نو هغه ورته وي نه زمونږ پلار بیمار دی، بوډا دی، ضعیفه دی او مونږ رور نشته دی، چې دا ټول خلک خپل څاروي اوبه کړي، د هغې نه وروسته چې کوم د هغې نه جوټه اوبه پاتې شي نو مونږ ځان له بوکه نه شو راخېجولی، نو هغه جوټه اوبه مونږ په دې خپلو څارویو باندې وڅښو. موسی علیه السلام ورپاڅېدو او کومه بوکه به چې په ګڼو خلکو هغې راخېجوله هغه یوازې موسی علیه السلام راوخېجوله او هغه اوبې ورته چې کوم دی ور واړولې، د هغې بیزو اوبه وڅښلې او ډایرکټ چې کوم دی کور ته لاړل. دا دواړه جینکۍ د حضرت شعیب علیه السلام لوڼه وي. موسی علیه السلام د ونې لاندې کېناست او دا دعا یې وکړه، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا دعا یې وکړله او دا جینکۍ لاړلې خپل پلار شعیب علیه السلام د تپوس وکړو چې نن خو تاسو د عادت خلاف کار وکړو، مخکې خو به چې تاسو راتلی لیټ په راتلی، اوس د وخته رالی دا ولې؟ وي هغې ورته وی چې داسې یو کس و او هغه راغی او زمونږ سره ښېګړه وکړله، مونږ یې له ټولو مخکې اوبه راوکاږلې، زمونږ بیزو اوبه وڅښلې رالي، ورته ورشه دا کس راولې. نو په دې دواړو جینکو کې یوه لور شعیب علیه السلام راولېږله موسی علیه السلام پسې. وي چې هغه راله نو موسی علیه السلام ته وی چې زما بابا جان دې غواړي. نو موسی علیه السلام ورته وي زه به مخکې شمه ته به وروستو شئ، زه که ته مخکې ځې نو هسې نه چې ستا په یو اندام زما نه ضرور لګي او پیغمبر و. نو موسی علیه السلام ودي زه به مخکې ځم ته په اشاره باندې د شاتې نه ما ته لار ښیه چې داسې ځه داسې ځه داسې ځه. بهرحال دا چې کوم دی شعیب علیه السلام له راورسېد. نو د دواړو لوڼو کې ورته یوه لور وي بابا جانه وي ته خو بس یو مزدور نیسې که نه؟ نو وي دا کس مزدور ونیسه، وي دی قوي هم دی مضبوط هم دی، یعنې پهلوان هم دی او امین هم دی، نو دی مزدور ونیسه. شعیب علیه السلام خو ډېر غیرتي و، نو هغه تپوس وکړو چې تا ته څنګه پته ده چې دی طاقتمن هم دی او دی چې کوم دی امین هم دی؟ نو لور یې ورته وي طاقت اندازه ما ته دې نه لګېدلې ده چې کومه بوکه په ګڼو خلکو په جمع باندې راایستله نو هغه د یوازې راایستلې ده، نو د طاقت اندازه د دې نه لګېدلې ده او د امانتدارۍ اندازه د دې نه لګېدلې ده چې د کلي نه ده ته پته لګېدله چې موږ زنانه یو، نو زه ده پسې تللی یم او بیا ورسره راغلی یم، خو ده چې کوم دی ما ته پورته نه دي کتلي او نه یې د ځان نه مخکې کړی یم، بلکې دې مخکې روان او زه وروستو روان او په اشاره ورته ما لار ښودله، نو د دې نه ما ته پته ولګېدل چې دا امین هم دی. نو دا دواړه خبرې په مزدور کې ضروري دي، یو چې طاقتمني صحتمند دي او دویم دا چې امانتداري. نو ورته وایي چې دا امین دی، امین هم دی او طاقتمن هم دی. دې دعا باره کې علماو لیکلي څوک دا دعا وایي که نه او فادي نه نو الله تعالی به له واده ورکړي، او که غریب نو الله تعالی به رزق فراخه کړي. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسی علیه السلام وایي زه وږی یم خدای پاکه او خدای پاکه بې څوک یم، څوک شته دی نه، فقیر یم، نو خدای پاکه بس زما مدد وکړي. نو موسی علیه السلام له الله تعالی ډوډۍ هم ورکړله او بیبي ورله هم ورکړله. شعیب علیه السلام د موسی علیه السلام نه تپوس وکړي په دې دواړو لوڼو کې زما یو لور تاله په نکاح باندې درکوم، خو په دې شرط باندې چې ته به زما سره 8 کاله دلته کې پاتې کېږي، 8 کاله به راسره تېروې، او که بیا په خپله خوښه باندې 10 کاله تېره نو ستا اختیار دی، یعنې 8 کاله ضروري دي، د دې 2 کالو اختیار دی، که 10 پوره کوې دا به ستا اختیاري، په دې هم زه خوشحاله یم، خو دا اختیاري دي او د 8 کاله لازمي دي. موسی علیه السلام ورته وویل ټیک ده. د یوې لور سره د حضرت شعیب علیه السلام نکاح موسی علیه السلام وکړله. موسی علیه السلام ورسره 8 کاله تېر کړو، 8 کالو نه وروستو یې بیا 10 کاله 2 کاله نور تېر کړل، یعنې 10 کاله پوره کړل شعیب علیه السلام سره چې کومه وعده ورسره کړې وه لازمي هغې هم پوره کړله، کومه وعده چې اختیاري کړې وه هغې هم پوره کړله. عبدالله ابن عباس نو فرمایي چې موسی علیه السلام دا دواړه وعدې پوره کړي دي. نو هلته چې کله واده پوره شوله نو ورته ویل چې زه ځم خپلې علاقې ته خپل کلي ته. موسی علیه السلام سره د خپلې بیبي او بعض روایتو کې چې خادم ورسره مدي را روان شو مصر ته راځي د مدین نه، په لار کې د شام د بادشاهانو د یرې نه په شاړه باندې راتلل. نو په کوه تور ته چې راورسېدل هلته په بیبي باندې درد راغی د ولادت یعنې د بیبي بچې پیدا کېدو، هغه درد پرې راغی. موسی علیه السلام لرې چې کوم دی ورولي دغه واقعه مخې ته تېره شوې ده. موسی علیه السلام چې هلته لاړ الله تعالی ورته پیغمبري ورکړه. واپس چې کله پیغمبري ورته الله تعالی ورکړله نو بیا موسی علیه السلام د هارون علیه السلام دپاره پیغمبري وغوښتله
هارون علیه السلام سره الله تعالی پیغمبر کو